غټ خبردار راغلی دی چې محمد رضوان لا د پاکستان ټي 20 کپتانی هم آفر شوی دا خو محمد رضوان والله درې شرطونه کې خو دی جی د ټي 20 کپتانی به اعلی کوم چې دما د درې شرط هم منای اکم درې شرطونه دی په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو چون کې ډیر میډیا سورسز دا خبر هم جاری کړي چې سلمان علي آغا با کپتان برقرار ساتل کیږي ټیم کې بچینجز کیږي خو سلمان علي آغا به دغه کپتان او ډیر میډیا سورسز دا خبر هم مسراغو چې محمد رضوان لا د پاکستان ټي 20 کپتانی آفر شو د ټیسټ کپتان شان مسعود برقرار ساتل شوی دی د وان ډے کپتان محمد رضوان آلریډي دی او اوس سورسز دا خبر راوړي دی چې محمد رضوان ته د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه د ټي 20 کپتانی هم آفر شوی د خو محمد رضوان ول درې شرطونه کې خو د ډومبنه شرط پکې دا دی چې مالا انټنټ والا کلاړیان نه دی پکار په ټیم کې مالا لکدا نه وای چې ما دا ماډرن ډے پلیئر دی او د په ټیم کې واخله د ټیم انتخاب به په خپل کوم د ټیم سلیکشن د ټیم کلاړیان اب زکو ما پکې لګ ډیر اختیارات وي دا نه چې چیف سلیکټر یا زموږ چې کوم بورډ دغه مال ټیم راکړي زبا کپتانم خو ټیم سلیکشن کې به ما اختیارات لازمی وي دا بني چې دا ماډرن ډے کرکټ ته دا انټنټ والا کلاړي دی او د ځان سره په ټیم کې واخله دا بني زبر کلاړي ګورم سلیکټر سره رابطه کوم سلیکټر سره مشوره کوم او دما په مشوره باندې به ټیم جوړیږي یو شرط ولدا کې خو د دویم شرط ولدا خو دی چې مالا کپتانی را کوي خو بیا ما ټي 20 ورلد کپ 2026 پورې برقرار کپتان ساتي لکه دا نه چې یو سیریز لمه کپتان کوي لکه شاهین افریدي غونتی او سیریز ختم شي دوباره رانه کپتانی واخلي ما سره به اګریمنت لیکه چې ټي 20 ورلد کپ 2026 پورې به ته کپتانی نو بیا اوکے بیا د کپتانی قابلو ما دریم شرط ولدا خو دی چې عاقب جاوید مجھ پر کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھے گا ٹیم کے فیصلے صرف میرے ہوں گے عاقب جاوید چې کوم دی تاسو له پتر د پاکستان کرکټ بورډ مشر دی د ټیم سلیکټر چیف سلیکټر دی سلیکټر هم دی او ډیر غټ اختیارات غل ملو شوی دی محسن نقوی ورکړی دی نو محمد رضوان ول ویل چې عاقب جاوید په ما باندې هیڅ قسم ډیمانډ نه کیدی او د ټیم فیصله به صرف زه کوم دا نه چې عاقب جاوید بمرا پلار کیږي عاقب جاوید چې کوم د ایشیا کپ ټیمو دا عاقب جاوید تیار کړو جی چې دا ماډرن ډے پلیئر دی او دا ماډرن ډے کرکټ کوي او دا انټنټ والا کلاړي دی او دی به مطلب انټنټ کوي مطلب هغه ټول ارسه د عاقب جاوید کمپلیټلی ناکام شوی دی نو محمد رضوان ول ویل دي چې سید کپتانی با خلمه خو زما دا درې شرط دي کدا درې شرط مقابلي نو بس رامخ کې شي کپتانی را راکې او کپتانی هم د یوې هفته د یوې سیریز د دوه سیریز نه راکوي که کپتانی راکوي د ټي 20 ورلد کپ 2026 پورې به کپتانی راکوي ما سره به لیکل کوي چې تبر 2026 ټي 20 ورلد کپ پورې کپتانی د یوې دوه ورځو کپتانی زنه کوم او ډیر سورسز دا خبره هم کوي چې شاهین افریدي له هم کپتانی کې د شي ورکړل شي شاهین افریدي له کافر شو ابا خوشي کپتانی قبلای هو کشر غله افر شي وی الا نو شاهین افریدي محمد رضوان دا ډیزروینګ دی چې د کپتانی ملو شي او سلمان علي آغا نه د ټي 20 کپتانی واغشتل شي ځکه ډیر چې کم ملګری دی غره سلمان علي آغا په کپتانی کې خوشحال نه دي د پاکستان کرکټ فینز او تاسو د حواله سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک